هغه وخت کې مولانا صاحب چې کله چیف جسټس فیصله وکړه عدالت تلاو چیف جسټس ته مخامخ وې 72 سال عمر مې دی سیاسي ژوند مې دی خلکو را باندې الزامات لګول مقدمې جوړې کړې خلکو را باندې د دنیا الزامونه لګولې دي خو تر نن ورځې پورې زه د خپل ذات دپاره یو عدالت ته هم نیم تللی ځکه زما لمن سپینه د شکر دی داغ پرې نشي لګېدی زما زړه صفا دی څوک زما کردار کشي په دغه شکل باندې نشي کولی زما محترم وروڼو تر نن ورځې پورې د پاکستان یو عدالت هم حکومتونه هم د دې خلکو دي مرکز کې هم د دې خلکو حکومتو 14 کاله په دې صوبه کې دې خلکو حکومتونه وکړل خو تر نن ورځې پورې نه یو الزام ثابتولی شي او نه به ثابت کړي انشاءالله العزیز ځکه زمونږ او ستاسو کردار واضح دی مولانا صلاح الدین ایوبي صاحب د قانون اسلامي منبر پاتې دی زموږ ستاسو خو حدیث والقرآن حضرت مولانا محمد قاسم صاحب د قانون اسلامي په منبر پاتې دی څوک یو روپۍ نشي ثابتولی چې د قوم پیسه غلطه استعمال شوي او نن راغه که ما سره په دغې خبره کوې نو بیا ستا نور ټول حکومت د حکومت ټول وزیران دا ټول دغدار هم دي نن هره محکمه تاسو ګورئ دې کې کرپشن دی هره محکمه په دې کې پیسې خوړلې شوي دي دا خبره ځکه کوم زما محترم وروڼو چې زما علما زموږ اکابرین زموږ نه سرتاجونه دي که دا خلک غلطه خوله استعمالوي قسم دی که دا خوله په دې جواب نه سمېږي دا به ورته څوک سموي انشاءالله خو کم از کم د خپلو علماو تضحیق دا نشم برداشت کولی استهزا نشم برداشت کولی او بیا خصوصا د قائد جمعیت امام انقلاب مولانا فضل الرحمن صاحب لکه د نور په شان ځلېدلی دی الحمدلله نن د ټول امت لیډر دی زمونږ او ستاسو دغه محترم عدالت ته مخې ته شو په عدالت کې دا خبره کوي چیف جسټس صاحب 72 سال کې یو عدالت ته نیم تللی نن که راغلی دا قائماندار صلی الله علیه وسلم د ناموس خبره ده د ختم نبوت خبره ده دا قائماندار صلی الله علیه وسلم د عزت خبره ده نن ستا عدالت ته راغلم دا یو خبره کوم ماښام وګوره خپله فیصله واپس واخله دا فیصله دې غلطه ده د قرآن خلاف ده د حدیثو خلاف ده ستا دغه فیصله دا زما د ملک د آیین هم خلاف ده د دغه آرډیننس هم خلاف ده خپله فیصله ماښام وګورې واپس واخله او که وانخلې بیا به زما نه ګیله نه کوې تاسو کتل ماښام اذان نو شوې چیف جسټس صاحب اعلان کوي میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں خپل فیصله واپس اخلم زما محترم وروڼو دا څه کوم زموږ کردار واضح دی جمعیت علماء اسلام د علماو د اکابرینو کردار نن مخامخ دی د ختم نبوت دپاره انشاءالله العزیز کوم ځای به دې تک دې ځو انشاءالله العزیز